ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای چې یو سړی د نبی علیه الصلاۃ والسلام خواله را. ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای چې یو سړی د نبی علیه الصلاۃ والسلام خواله راغی او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته د خپل فقر او د فاقه او د خپل محتاجۍ شکایت وکړو چې د الله رسوله زما حالات ډیر زیات خراب دي او ډیر غریبی ده، تنگ دستی ده، د قرضونو بوجونه دي را باندې. اې د الله رسوله صدا سي عمل لا توخه چې زما د روزي فراخ شي، زما د روزي شي فراخ شي، زما د رزق فراخ شي، د دې قرضونو نخلاص شمه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته یو عمل خودلې دی، مسنون عمل دی. عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل چې تا کله سحر وخیږي سبا وخیږي، یعنی سحر بانګ چې ویل کیږي نه او سبا شي، نو ته داسې وکړه چې دا کلمات سل ویری وایا، دا کلمات سل ویری وایا. موږ ټولې مې زده ځان سره لیکلی شی ولیکئ، که لیکلی نه شئ زمونږ دا ویډیو ریکارډ کیږي، بیا زمونږ چینل دی مفتی طفیل رازی په نوم باندې، هغه ځان سره سبسکرایب کړئ. په فیسبوک باندې هم دغه آی ډي ده او په یوټیوب باندې هم دغه ده، مفتی طفیل رازی. دا چې ورکې تاسو ته بیا دا میلاویږي. تاسو هم شروع کړئ، هر سړی نن سبا پریشانه دی. سل ویری دا کلمات ویل دي د سحر بانګ نه بعد، بانګ نه دی شوی هم خیر دی، خو چې سبا ختلی، چې سبا ختلی نو په دغه ټیم کې دا ویل دي، سل ویری ویل دي. هغه الفاظ څه دي؟ الفاظ دا دي، خو په غور سره واورئ. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. هي څونه آسان دي. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. یاد بشي ان شاء الله. که یاد نشو چې ما خو د فارمولو خو ځای ولیکئ، کلی کلی نشه دا ویډیو وګورئ، بیا به ان شاء الله دا به زه اپلوډ کوم او تاسو ته به درځي ان شاء الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. سل ویری ویل دي. اوس یې موږ څونه هتکنډې کوو، کوششونه کوو، انډرپلای کوو، سودونه کوي، څوک سکسه کوي، څوک څه کوي چې یاره زما کاروبار ښه شي. او نبی علیه الصلوۃ والسلام دومره ښایسته عمل ښودلی دی، په هغې باندې زموږ یقین نشته، ونه یې کوو نو به یې ټول انشاءالله دا عمل شروع